السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. تاسو خدای وبخا قرآن کریم کے اللہ جل جلالہ چدا قرآن پاک دا اللہ کلامم دے او دا نازل شوی کتاب هم دے نازل کړي دے په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین باندې. دې کلام کې الله جل جلاله زې بزې کله مسلمانانو ته او کله ټول خلقو ته د تقوا امر کوي. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. دا الله نه ویریږي، دا الله نه ویریږي، دا الله نه ویریږي. د دې وجه دا ده چې د ټولو خیراتو برکاتو جړ هغه د الله جل شانه رضا او خوشنودي ده، او د ټولو معصیاتو نافرمانی او بنیاد هغه د الله پاک ناراضگی ده. او تقوا اختیارولو سره د الله جل جلاله رضا او خوشنودی حاصلی، خدای راضی کی. او په دنیا کې چې څومره معصیات دي، خدای نافرمانی دي، د الله جل شانه ناپسندیده سیزونه دي، نو د هغې نه سړی په هر حال کې که د چا په وړاندې وي او که پټ پناه وي، که په کور کې وي او که په لاره کې او حجره کې او بازار کې وي، په هر ځای چې وي، نو چې کله دی د تقوا خیال وساتي نو د الله جل شانه د ناراضتیا نه بچ کېدی شي، د الله رضا او خوشنودي حاصلولی شي. ځکه احادیثو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اهم امور په ابتدا کې کله خطبه وي او چې کله به نکاح تړله مبارک به خطبه وي، په هغې کې به د 3 آیتونو د تلاوت اهتمام فرمایلو. په هغې 3 وړو آیتونو کې د هغې په ابتدا کې د تقوا ذکر دی. په هغې کې یو آیت دا دی: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایماندارو، د الله نه ویریږئ چې څنګه د الله نه د یری حق دی، او تاسو ممرئ مگر په حالت د اسلام کې، یعنی هر وخت اسلام کې پاتې کېږي، نه بیا چې مرګ راځي د مرګ خو پته نه لګي، نو هغه هم د اسلام په حالت کې راځي. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې د تقوا لار ته اختیارې نو هغه په یهودیت کې نشته،
په نصرانیت کې نشتا، په بل مذهب کې نشتا سوا د اسلام نه، هغه صرف او صرف په اسلام کې. ان الدین عند الله الاسلام. قیامت ته نږدې به داسې نارې موري چې جوبه به چولی، پټکې به تړلې، ګیره به په مخ باندې، داغه حلیه هغه به داسې کسانو وي چې داغه په خبرو باندې خلک زی، لیکن دی بوی ټول دینونه حق دي، سارے ادیان حق، اتحاد ادیان دیته وي. دی بوی چې ستا خوښه د اسلام باندې عمل کوي که یهودیت باندې کوي. د عظیم فتنې را روانې دي. الله جل جلاله دی آیت کریمه کې تقوا سره متصل دا ذکر کړی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مت مرو مگر اسلام کی حالت میں مرو. نو سړی خو په خپل اختیار سره نه مري. د دې مطلب دا دی چې هر حالت میں، هر گھڑی میں، هر وقت، هر حالت کې، په هر وخت کې ته اسلام سره اوسه، تا نه اسلام نه. صحابونه چې معمولی کار د اسلام خطا کېدو نو هغه د باغی کفر وي، معمولی کار چې به د اسلام خطا کېدو هغه ته وی کفر وي. بیا به یریدل چې د کفر په حالت کې مې مرګ را نشي، او مونږ صرف کلمه د اسلام وایو، ټول کارونه زمونږ خطا وي. موږ نشته اهتمام الحمدلله ډېر رونه کوي، لیکن بعضې داسې شته په معاشره کې زکات نه ورکوي، زکات په فرض دی، ډېر به ورکوي، لیکن داسې شته زمونږ په معاشره کې. روزې الحمدلله تقریبا ټول نیسي، لیکن داسې افراد شته. او حج هغه به په فرض وي، هغه به نه کوي. بیا نور معاملات خدا الله جل شانو د دین مطابق کول هغه پرېږده. دا د اسلام په نمونه نه دی کول. او کدی حال کې سړی ته مرګ رالو نو دا مرګ په داسې عمل رالو چې هغه عمل د اسلام موافق نه دی، د هغې خلاف دی. د تاسو ته د یوې زنانه واقعه بیانو. یو زنانه صحابیه ده، هغه یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راله او پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وایي چې یا رسول الله زه د خپل خاوند نه خلاصېدل غواړم. بخاری شریف کی حدیث تے، ترمذی کے حدیث تے، لعن اللہ المختلعات، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو اپنے آپ کو اپنے شوہر سے چھوڑاتی ہے. خپل ځان خلاصي د خاوندانو نه. نن سبا دا کسی ډېرې کېږي. جنۍ واده شوه، میاشت شپږ میاشتې کال دی تېر کو د خاوند سره، بیا وایي چې زه سره نه پاتې کېږم. او شاته ورپسې د حکومت غلط قانون هم وي، سپورټ هم وي. هر عدالت ته چې ځي نو دې وخت کې چې کوم دی نو د شرع خلاف په شرعي عدالت کې به هم چوټ او بریح د هغې ښځې په لاس کې ډګري به هغې ته ورکړي. او د الله رسول فرمائی لعن اللہ المختلعات، اللہ کی لعنت ہے ان عورتوں کے اوپر جو اپنے آپ کو اپنے شوہروں سے چھڑواتی ہیں. خلا خلی د خاوند نه سوزر نشتا، خاوند دی ٹک دے، لیکن بس د کافرو د یهودو د پیرنګیانو نه متاثره معاشره دې حد ته راله چې یو سوره د دې خاوند سره تېرې کې اوس به د بل سره لاړه شي. داسې خبرې کړي دي هغه جینکو چې کوم د خاوندانو نه ځان خلاص کړي کہ میں نے مزے لینے تھے وہ میں نے لے لیے، اب وہ دن گزر گئے، مجھے شوہر کی ضرورت نہیں ہے. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لعنت ہوئی. خدا زنانه راله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې یا رسول الله زه د خاوند نه ځان خلاصول غواړم. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل چې ولې؟ نکاح خو دې دپاره نه خو همیشه یي. د دې زنانه جواب دا دی یا رسول اللہ انی اخاف الکفر فی الاسلام، میں اسلام میں کفر سے ڈرتی ہوں، زه په اسلام کې د کفر نه یریږم.
چې یم دی مسلمانه او یو عمل دی رانه د کافرانو شي. دا الله رسول دی تپوس کې هغه څه دی؟ وی چې ما د خپل خاوند یو ځل ولیدو، ما سکتل پخوا خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو وخت داسې تیر شوی چې د پردې احکام لانو نازل شي، بیا د پردې احکام رستو راغلی. یو ځل ما وکتل د وره په چاودي کې په وت کې زما د خاوند را روان دی، د سره نور صحابه ملګریم دی، ودیم دی، نو دی د قد نه وړوکی و، هغه د قد نه دنګو. زما په زړه کې هغه وخت نه نفرت پرېوت. اوس که چېرې دا خاوند ما ته څه خبره کوي چې راشه او د حاجت پوره کول غواړي او زه وویم چې نه، ځکه چې زما خو سره په زړه کې نفرت دی، نو زه یېرېږم چې زه یم مسلمان او د قوم د خاوند نافرمانی، حالانکه د خاوند اطاعت په ما باندې واجب دی. انی اخاف الکفر فی الاسلام، دې ته کفر وی چې زه د کفر نه یېرېږم په اسلام کې، ټول کارونه مې سم دي، برابر دي، لیکن د خاوند نافرمانی را نه وشي، دا کفر دی. مونږ که ټول کارونه هغه خطا وي د اسلام نه، دا کفر نه دی. نو قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. په داسې حال کې عمرې چې تاسو مسلمانان یې، نو د مرګ حالت خو ہے چاته پته نشته، چې سړی مړ شي بیا پته ولګي چې دا وخت یو دومره عمر شو، دومره کلونه، دومره میاشتې، دومره هفتې، دومره ګنټې، دا پته یې رستو لګي. لیکن چې کله ژوندی دی بیا هیڅ پته نه لګي، نه ده ته نه بل ته چې د څومره عمر دی په دنیا کې. نو د مرګ پته نه لګي. د دې مطلب دا شو د آیت کریمه چې هر حال کې او په هر وخت کې او هر سیکنډ او هر منټ کې ته اسلام سره کلک وساتې، ځکه چې مرګ در باندې څه وخت راتلی شي چې مرګ راشي چې ته مسلمان یې. داسې حال کې لاړې چې الله جل شانه راضي دی. د نکاح په وخت کې یو دا آیت ویلې کېږي، په دې کې د تقوا امر دی، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، الله سے ډرو، الله سے ډرو، اے ایمان والو الله سے ډرو. او دا به رسول الله صلی الله علیه وسلم د نکاح په وخت کې وی. په دې کې خاوند ته هم امر دی، ښځې ته هم امر دی، د خاوند خاندان والو ته هم حکم دی، د ښځې خاندان والو ته هم حکم دی چې تاسو ټول د الله نه ویریږئ. خاوند نه د ښځې حقوقو ادایګي کې حق تلفي ونشي، د ښځې نه د خاوند د حقوقو په ادایګي کې حق تلفي ونشي. لالک د خاندان نه د زنانا په باره کې خلاف شرع کار ونشي، د جنۍ د خاندان نه په نکاح کې خلاف شرع کار ونشي، په هغې کې ډمتوب، په هغې کې ټنګ ټکور، په هغې کې اسراف او تبذیر، په هغې کې د زنانو بې حیاګیري، بې پردګي، نیم برهنا بربند لباس اچول، سر بربندول، ګډا دا ټول په دې کې راځي. اتقوا الله دا په خطبه کې ویلې کېږي، او خطبه د نکاح نه او د زفاف نه او د رخصتۍ نه مخکې وي. د دې مطلب دا چې دا ټول ناس خاندان او دایم ویلي دي چې خطبه اعلنوا بالنکاح، نکاح چې کوئ نو علی الاعلان کوئ. خپل خپلوان د هلک او د جنۍ خو اعلاسه کوي چې ټول خلک به خبر شي. چې دا خبر شل او هغه زمانه کې به سید الرسل خاتم النبیین صلی الله علیه وسلم دا آیات وی، او نن سبا د هغې په نیابت کې یو عالم نکاح تړي، هغه دا آیات وی، نو دې ټولو ته اورئ چې د خدای نه ویریږئ. اتقوا الله حق تقاته، جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے. بل آیت ویلے کی یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها. اے خلقو، آلتا خطاب خلقو سر دے. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. تاسو اے خلقو تاسو ویریږئ د خپل پروردگار نه چې تاسو یې پیدا کړي د نفس واحده نه، یو انسان نه پیدا کړی، د یو بشر نه پیدا کړی. هغه څوک ته حضرت آدم علیه السلام. وخلق منها زوجها، او داغه بیم داغه نه پیدا کړ. وبث منهما رجالا كثيرا ونساء،
او بیا د هغوی نه ډېر اولاد په دې ځمکه کې خواره کړل. تاسو وګورئ په مشرق او په مغرب او په شمال او په جنوب او په یو بر اعظم او په بل په هر ځای کې انسانان شته. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، او د الله نه ویریږئ. بیا وفرمایل دلته هم د تقوا امر دی، د الله نه ویریږئ، د الله نه ویریږئ. دریم آیات رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې موقع باندې او د نکاح په موقع باندې وی یا ایها الذین آمنوا اتقوا ربکم یا ایها الذین اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا. اے مؤمنانو الله نه ویریږئ، وقولوا قولا سدیدا، او چې خبره کوئ نو درسته خبره کوئ، سمه خبره کوئ. دې کې د قول سدید تذکرم ده، ځکه چې دا نکاح تړلی کېږي نو دا صرف او صرف په وینا سره ده. په دې کې دوه اهم څیزونه چې علماء کرام په کتابونو کې وایي رکنین، دوه غټ رکنونه ستنې د نکاح، هغه څه دي؟ هغه ایجاب او قبول، د زنانه قول او د نارینه قول. یا زنانه خپل اختیار چاته ورکړی نو دا اصل کې د زنانه قول وي، خو اختیارمن جدایي د نکاح. ځکه چې زنانه پردی هغه جمع ته راتلی نشي چې په جمع کې کینی د خلکو مخ کې دا وایي چې ما خپل ځان دې سړي ته ورکړی. نو دا ایجاب د زنانه د طرف نه او د سړي د طرف نه د قبول دا دواړه رکنین دي. دا صرف په خوله کېږي بس. او د دې شرایط دي د ګواهانو په مخ کې په غټه جمع کې به دا اعلان کوي، ایجاب او قبول کوي. خطبه مسنونه به ویلی کېږي، عالم به ناستی پکې، او بیا مهر به پکې مقرریږي. د ټولې خبرې او په دې کې د تقوا امر کې چې د الله نه ویریږئ. هسې نه چې دا کیسه ګورې تاسو بدل رنګ باندې کوئ، حقیقي نکاح او ستا دا قول چې ما خپل ځان ورکړی دی، یا دا جنۍ ما ورکړي، جنۍ پلار وایي یا اختیارمن، او دا هلک چې ما قبوله کړي ده، بس دا داسې تړون شو چې دا همیشه همیشه دپاره دی. په دې کې د الله نه ویریږئ. نو دا درې آیات به رسول الله صلی الله علیه وسلم لوستل. په دې کې هم د تقوا ذکر دی. ځای په ځای قرآن کریم کې د تقوا ذکر دی. د هغې وجه دا ده چې د دنیا څومره قوانین دي د حکومتونو ځان ته، په هغې کې کله سړی کار داسې وکړي چې قانون په ګرف کې نه راځي، نشي راتلی. او دا د الله جل شانه داسې قانون دی چې د دې په ګرف کې په هر ځای کې د شپې د ورځې په تیاره کې په رڼا کې د خلکو په وړاندې ځان ته سړی راتلی شي. که یو سړی بند کوټه کې نو دی وخت کې دی یو خلاف شرع ناروا حرام کار کول غواړي، مثلا روژه ده، خوراک کوي، اسحاق کوي، نو اتق الله، د الله نه دی ویریږي. الله جل شانه دی ویني، د الله په علم کې دی. الله جل شانه د ارادو د جذباتو نه خبر دی. بیا د الله فرښتې د سره دي. د الله جل شانه د قانون نه دی نشي بچ کېدی، د حکومت د قانون نه بچ کېدی شي. بعضې موقع داسې وي، بعضې سړی چالاک وي، عیار وي، داسې بهانې جوړي کړي چې هغه بچ شي، خلاص شي. غلا یې کړي دی وایي ما نه ده کړي، قتل یې کړی دی وایي ما نه دی کړی، بل یو غلط کار یې کړی دی وایي ما نه دی کړی، لیکن دلته نشي خلاصېدی. ځکه فرمایي اتق الله، الله دې ګورې هر ځای کې ویني، د الله نه ویریږي. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. دلته دا سورې حج دی، ما چې کوم آیت لوستو، دوه آیتونه په دې کې الله پاک فرمایي یا ایها الناس اتقوا ربکم. اے خلکو، دلته بیا عام خلکو ته خطاب دی، مسلمان، یهودی، پیرنګی، هندو، سکھ، خدای پاک هر چا ته خطاب کوي، ځکه چې هغه مهربانه دی او هغه د هر چا خیر غواړي. هغه سکھ او هندو ته او یهودي او پیرنګي ته هم وایي چې د الله نه ویریږه، او دلته کې اسلام راړه، مؤمن شه چې هلته آخرت کې د جهنم نه بچ شي. یعنې چې څنګه دلته مړ شي، ګورې په دنیا کې مذاب راتلی شي او بیا دې په قبر نه تر اخره پورې تر ابده پورې د عذابونو سره مخامخ کېدل دي. اوس د الله نه ویریږه، ځکه ټولو خلکو ته عام خطاب کوي د سورې حج په ابتدا کې. یا ایها الناس، اے خلکو، اتقوا ربکم، د خپل رب نه ویریږئ، د خپل پروردگار نه ویریږئ. د رب لفظ استعمال شوی ځکه چې رب د الله جل شانه د هر چا دی. رب هغه ذات ته ویل کېږي چې د پیدا کولو نه واخله تر آخري انجام پورې پیدا کوي هغه، اخلي هغه، او په منځ کې د ترقۍ او د مقصد ته د رسولو دپاره ضروریات او حوایج هم هغه پوره کوي.
هغه ذات ته رب ویل کېږي. دا هر څه الله کوي، دا هر چا تر دې پورې چې حیوانات خو لا پرېږده، د ونو او بوټو د هغوی هم رب الله دی، د هر یو څیز رب الله دی. ځکه چې د بکیاڼې ونه ده، د بکیاڼې د ونې زرغونېدل هم رب کوي او ختمېدل هم رب کوي، او په دې منځ کې دا چې لویږي او ترقي کوي، نو د هغې دپاره لاندې په ځمکه کې د خاورې انتظام، د اوبو انتظام، د سرې انتظام، بهر د نور او د هوا هغې ته ضرورت دی، د دې انتظام دا ټول رب کوي. او لوی خدای تیغ زرغون شي بیا د هغې نه پس ونه شي، د دیار د ونې تیغ زرغون شي په غرونو کې، بیا د هغې نه پس ونه شي، او په کلونو باندې هغه بیا دومره غټېږي چې مونږ یو ځل په یو ځنګل کې وو، په کوهستان، دیر کوهستان کې، په هغې کې مو د ماښام مس کولو، نو ما ته چا ووایي چې دلته یو بله ونه ده، ونې په مونډ مه کولو، لاندې اوبه وې جبه وه، نو هغه د ونې مونډ پرې کړی و، سرکاري پرې کړی شوې ونه وه، په هغې د پاسه ودرېد. نو هلته کې یو بله وه، نو هغه کسانو راته ووایي چې دلته کې یو امام او 8 کسانو په دې باندې جمع کړي ده. د هغې تنه چې څومره چوړایي وه، قطر چې ورته وایي، په هغې باندې یو امام او 8 کسان ولاړ، دومره غټ. دا د وړوکي تیغ نه. دا څوک دې حد ته رسوي؟ الله رب هغه ذات ته ویلی کېږي. ځکه دې آیت کې فرمایي اتقوا ربکم، تمہارا پروردگار وہی ہے، تمہیں پیدا کرنے والا وہی ہے، تمہاری ساری ضرورتیں اور ساری حاجتیں مہیا کرنے والا وہی ہے، تمہیں منتہا اور مقصود اور جوانی تک پہنچانے والا وہی ہے. تا ځوانۍ ته هغه رسوي، ته د ځوانۍ، ته د واده قابل شې، ته د اولاد د پیدا کولو قابل شې، ستا کور وي، ستا بچي وي، ستا نبسي وي، په خپل سترګو د هر څه ووینې. دا د انسان ته د الله جل شانه بندګي وکړي، هلې کولی شي چې ته غټ شې، ته په ښه بد باندې پوهېږي، بیا خدای راضي کې، او د الله د دین لپاره په دنیا کې څه کار وکړي. دا هر څه په دې کېږي چې ته مضبوط انسان یې او ځوانۍ ته رسېدلی. دا ستا مقاصد دي، د الله بندګي کول او د الله د دین خدمت کول او خدای راضي کول. دا په دې سره کېږي چې هغه رب پروردګار ستا هر یو حاجت او ضرورت پوره کوي. یا ایها الناس اتقوا ربکم، مخکې فرمای ان زلزلة الساعة شیء عظیم. که د آخرت د زلزلې نه ځان بچ کې، نو تقوا اختیار کوي، ګنې د هغې نه بیا بچ کېدل ډېر زیان ګران دي. ان زلزلة الساعة، د قیامت زلزله، شیء عظیم، دا ډېر لوی شی دی، دا ډېر لوی شی دی، عظیم شی دی. یعنی چې کوم سړی د خدای نه نه یریږي، نو هغه په دې کې راګیریږي، او چې کوم سړی د الله نه یریږي، هغه په دغه ورځ باندې په ویره باندې اډو پوی نشي. دا زلزله به کله راځي؟ اسې خو زلزلې راځي، غټې زلزلې مراغلي دي، وړې مراغلي دي، الله مدې وساتي د خپل قهر او عذاب نه. او الله جل شانه دې مونږ داسې جوړ کړي چې خدای رانه راضي وي، چې خدای رانه ناراض نشي. زلزلې راځي، د خدای نه ناراضتیا نښه ده او دلیل دی، او کله کله وشه سر لاندم به وسوځي. هر یو سړی به په هغه خطه کې ګناهګار او نافرمانه نی، لیکن هغه هم پکې لاړ شي. ولې؟ ځکه چې معاشره اکثر خطا وه. د قیامت دا زلزله بیا ډېره لویه زلزله ده. بعضې حضرات مفسرین لیکلي دي چې د 3 زلزلو ذکر په روایتو کې راځي، یو د قیامت نه مخکې، یو قیامت سره، یو د قیامت نه بس. د قیامت نه مخکې زلزله چې کله د توبې دروازه بندېږي او نور په ځای د نورخاته د قبلې اړخ نه راخي، دغه وخت کې به زلزله راشي، د هغې نه مخکې بیا به نور د قبلې نه روخي. دا زلزله عظیمه ده. او بعضې وایي چې د اسرافیل علیه السلام د شپېلۍ د پوکوالو سره به راشي زلزله، او دا به داسې وي چې اول به د اواز د شپېلۍ اورېدی شي، نو دا به ډېر خطرناک وي، خو د دې اواز به کم وي. کمزوري زړونو والا حیوانات، مارغان، لکه د چرچڼې منچړې، دا به مړه کېدل شروع شي. ماشومان بیا به ورو ورو د اواز تیزیږي، نو بیا به انسانان هم مري، بیا به دومره د اواز تیزیږي چې بیا به حیوانات هم مري. زمري غوندې غټ زړه والا حیوان، مضبوط زړه، هغه به بیا نه پاتې کېږي. بیا حیوانات مړ شي، بیا به د اواز دومره تیر شي چې دې سره به دا غرونه په ځمکه باندې چې دا به روان شي. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ،
जब पहाड़ों को चलाया जाएगा دا غرونه بروان شي. او بل ذکر اللہ جل شانہ فرمائی کل عہن المنفوش رنگین روئی کی طرح یہ پہاڑ ہوں گے اڑیں گے دا مالوچو پشان لکه رنگین مالوچ چوی سروشنا تور چرته بغر رنگ تور دے چرته شین دے چرته سور دے دا بداسی الوسی لکه څنګه چې ننداب او ډینډت ننداب په ډینډت باندې مالوچ دنیا کوي او وਹੀ ډینډت کوي هغه الوزی داسې به دا غرونه الوزی اول بروان شي پس مکه باندې. مونږ د مدینه منورې نه مدائن صالح تتلو نو ډریور د هغه ځای باشندو هغه ماته وایي چې څه دی د دې شګې دی غونډۍ ته وګوره اوږدې اوږدې غونډۍ وي هغې ته په عربۍ کې کسیب وایي. ما چې وکتل ما ته وایي دا روانې دي نو ما ورته څنګه روانې دي دا خو وایي ته په غور سره وګورم چې ما وکتل نو شګه پې داسې روانه وه هوا سره سیلۍ سره نو زما دا آیت یاد شو اذا الجبال سیرت جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا اخو شګه وه او هوا سره د هغې پورتنۍ سطح تله هغه ما ته خبره وکړه نن دې ځای کې دی دا سلې غټ او ورځ دوو کې چې وګورو نو دلته بیا دا نی دا بیا ټول بل ځای ته تللی دا شګه هلته کې جمع شوي دا الله په قدرتونو سره په هوا سره لږه لږه ځي نو په ورځ د قیامت باندې د شپېلۍ د پکوالو سره به دا غرونه ټول روان شي یا به د مالوچو په شان دا الوزي لکه د ننداب ډینډت سره چې مالوچ په بره الوزي اسپک شي په هوا بیا به شپېلۍ دومره تیزه شي چې اسمان کې به نور راپروزي سپوږمۍ به راپروزي واذا النجوم انکدرت د ستوري به مات شي راپروزي واذا السماء کشطت د اسمان نه به سرمن لري شي لاندنۍ سطحه به لري شي بیا به اسمان ټوکړي شي بیا به دا راپروزي. بعضی آیاتو کې قرآن کریم کې راځي چې د اسمان رنگ به داسې شي لکه د تیلو د لوښي په ویښ کې چې د تیلو خیرې پروتي د هغې چې څنګه رنګ وي هغسې یا د زیتون تیل کله کله ګلابي رنګ به شي سرو بخن. بعضې خلک به دی وخت کې چې وي په ابتدا کې به خلک مړ شي لیکن که دی وخت کې وی نو هغوی به دا حالت کتلی وي چې دا بسی الله جل شانو دا مخکې نه بیان کړی دی چې دا حالات راځي. د قرآن کریم په دې آیت کریمه کې لیکلي دي راغلي دي الله پاک فرمایي یوم ترونها جس دن یوم ترونها تم اس قیامت کو دیکھو گے اس زلزلے کو دیکھو گے تذهل كل مرضعة عما ارضعت چې یو حامله زنانه به د خپل بچینه د یو ماشوم والا زنانه به د خپل بچینه تختی د غېږې ماشوم دی ورسره د یو میاشتې د 10 ورځو دی د 20 ورځو دی او د 2 میاشتو دی د 6 میاشتو دی. دغه وخت کې په دې ماشوم باندې په ټول انسانیت کې د ټولو خلکو نه زیات مهربانه کس هغه د مور ده. مور یې نه پرېږدي کله کله چې کوم دی نو مور د ماشوم د وجې نه هغه خپل ځان په عذاب کې اچول غواړي لیکن ماشوم سورہ بروج کې الله جل شانو تذکرہ کړي چې کله ظالم او کافر بادشاہ مسلمانان اور کې اچول د یو زنانه په غېږ کې ماشوم مسلمانان په اور کې اچول د هغې په غېږ کې ماشوم هغې هم اور ته دانګل خو چې ماشوم ته یې وکتل نو ماشوم د یارې نه رسته شو نو ماشوم ته آواز ورکو. دا په هغه شپږو ماشومانو کې یو ماشوم دی چې د مور په غېږه کې د پیدایش نه پس د رضاعت په وخت کې خبرې کړي وته وی چې یا امه اے مورې دا اور نه دی دا جنت دی وردانګه د ماشوم په دې وخت کې خبرې کول دا معجزه وه. نو دا چې رستو کېده دا صرف او صرف د ماشوم د خاطره لیکن دا زلزله دومره سخته ده چې الله پاک فرمایي یوم ترونها چې کله دا حالت تاسو ووینئ تذهل کل مرضعة عما ارضعت هر یو ماشوم ته پی ورکون کی زنانه بخپل بچه پریدی او دا بزغلی دومره خوفناک حالت بی ماشوم ته بے خیال نی وتضع كل ذات حمل حملها او هر زنانه چې په خېټه بچي ناغه بخپل حمل بے وخت ساقط کی د ماشوم د پیدا کېدو عموما چې عمر دی د مور په خېټه کې د حمل هغه 9 میاشتې دی دا چې د 9 میاشتو نه کم هم وي د 8 میاشتو د 7 میاشتو د 6 میاشتو د 5 میاشتو د 4 میاشتو
دا به وغورځوي. دا د یرې حالت، د یرې نه به دا حالت وي. د هغه وخت زلزلې نه الله جل شانه فرمایي ان زلزلة الساعة شیء عظیم، دا لوی شی دی. کله دا حقایق په بیان کې نه راځي او الله جل شانه خبرې د خپلو بندگانو سره او انسانانو سره چې کوي هغه د خلکو په خبرو کې کوي. لکه د جنت چې څومره حقایق دي قرآن کریم کې الله جل شانه ځای په ځای اجمالا مختصرا بیان کړي دي، لیکن هغه حقیقت په بیان کې نه راځي. دغه حقایق دغه تعلق د لیګو سره دی. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي فیها ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اس جنت میں اللہ پاک نے وہ نعمتیں رکھی ہیں جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، ولا اذن سمعت اور کسی کان نے سنی نہیں، ولا خطر على قلب بشر اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک بھی نہیں گزرا. ورنہ خیالی گھوڑے تو ہر انسان کہاں کہاں تک دوڑا سکتا ہے. خیال خسڑے داری اوسس کولی شي، لیکن د جنت د نعمتونو خیال هم دغه سه د جهنم عذابونه او دغه سه د هغه وخت هولناکي او سختی دا انسان اوس نشي کته پسترګو په وګونی نشي اورېده. دا کوم بیان چې دی دا صرف دا غینه د آشنا کول او واقف کول لپاره دی. بهرحال عرض می دا کولو چې دا حالات را روان دي زما عزتمن هیڅ پتن لګي چې څو وخت دا راځي. وترن الناس سکارا، الله پاک فرمایي په دې حالت کې به د خلک ویني نشه کې وي، نشه حالت وي، یعنی د سړي هوش په برابر ني د یاري نه به داسې حالت. وما هم بسکارا، او دی به د نشه په حالت کې ني، دی به د نشه په حالت کې ني، دی به پرکاله ني. ځکه چې یو سړی پرکاله شنو اخو بیا پوه نشو، په سختۍ باندې پوه نشو. او حالانکه دا وخت بداسي په آخرت کې چې څومره حالات راځي، دنیا کې او آخرت کې زما عزتمند ډیر فرق دی. الله جل شانه تاسو ټول له هر حادثې نه وساتي. چې کله اکسیډنټ کیږي، اکسیډنټ په موټر سایکل سو کوی بس وي د بس د لاندې راشي، دغه وخت کې الله جل شانه دا انسان حواس هغه معطل کی درزو خوري. د کوټې نه ماشوم را پروزي، ما سره خپل شي تقریبا داسې 3 شته اوچت ځای و، د هغې نه را پرېوتم، لاندې غوان ولاړو او خورو د غوانو موږي او غټې غټې ښکرې وې، د هغې غوانو په منځ کې په هغه ښکرو کې په هغه موږو کې په هغه خور په کاڼو کې را پرېوت. خو زه نه پوهېدم، زه چې پوه شم زما سترګې چې غړې شوې چې کتل مې نو زنانه دي، وړوکی ماشوم هم، دغه ماشوموالي خبره مې یاد، والده مې را سره ناسته ده، زنانه دي په کوټه کې راغونډې دي. ما چې داسې کیسه ده او زخمی نو. دا د الله جل شانه لوی احسان دی چې دغه وخت کې دا ماشوم د لوی د حادثې په وخت کې پوه نشي، پرکاله شي، هغه اعصاب یې معطل شي. او دا یاد ساتئ چې د مرګ په وخت کې همدغسې حالت وي. یو د مرګ نه مخکې حالت دی، د مرګ نه مخکې حالت سختۍ وي، بیماری اوږده شي او نور حالات سخت سخت راشي، لیکن چې کله ساه وځي نو په اسانه وځي. ان المؤمن لیموت فی عرق الجبین، مومن آدمی پیشانی کے پسینے میں مرتا ہے. او د دې مطلب دا رہے چې مرینو په دې تندي باندې خوله راشي. صحابه کرام بعضې کس ته کتل چې په تندي وره خوله راغله، خدا حتمی قانون او ضابطه نه ده ښه، داسې هم کیدی شي چې د الله یو خوښ بنده وي په هغه باندې تکالیف ډېر وي. لیکن به هر حال ما صرف یو فرق بیانول، آخرت کې دا شی نشته. آخرت کې چې څومره عذابونه دي الله دې مونږ وساتي، په هغې کې به د انسان حواس په خپل ځای برابر وي، هوش او حواس به ټیک وي او تکلیف به راځي، هغه برداشت کول ډېره زیاته ګرانه خبره ده. دلته خو د سړي حواس معطل شي، اکسیډنټ کې معطل شي، کوټې نه را پرېپتو کې معطل شي، بل ځای کې معطل شي، ناڅاپي حادثو کې. هلته داسې نه. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې شهید په آخرت کې چې چل کله آخرت ته خلک لاړ شي نو یو کس به دنیا ته دراتلو ارمان نه کوي. ارمانونه خو د هر چا وي او دا به د مرګ نه پس هم وي، خو دنیا ته دراتلو ارمان به یو قسم نه کوي، ځکه چې دنیا د آخرت په مقابله کې څه حیثیت دی.
لیکن یو کس داسې دی چې هغه به واپس د راتلو ته د دنیا ارمان کوي. بخاری شریف کې حدیث دی. هغه څوک دی؟ د الله په لار کې شهید شوی کس جو اللہ کے دین اور اللہ کے قانون کی سربلندی کے لیے لڑ کر اللہ کے راستے میں اس نے شہادت اختیار کی. فلسطین کی دا اللہ لپاره جنگي، کورونه نشتا، کدچا پلاران نشتا، رونه نشتا، زنانه نشتا، ماشومان نشتا، بیا جنگي. دومره حکومت سره پنجا غشتي دي. یو کسو کسان الکان نوجوانان چې وی ګوري ماشومان هغه جنگيږي، دا غي جذبات، دا غي ایمان حالت داس. دا کس چې جنگيږي د الله لپاره، دغه کس به په ورځ د آخر دا ارمان کوي چې الله ما دنیا ته واپس کې او بیا مې هلته شهید کې. او زمونږ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارمان کړی دی په دنیا کې. بخاری شریف کې حدیث دی، لوددت ان اقتل فی سبیل الله ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. سلور زله د قتلولو ځان د پاره قتل وجل خوخ کړي دي. زدا خوخوم انی اقتل فی سبیل الله، چې زدا الله په لار کې قتل شم او وجل شم. ثم احیا بیا ژوندې شم، ثم اقتل بیا وجل شم، ثم احیا بیا ژوندې شم، ثم اقتل بیا وجل شم، ثم احیا بیا ژوندې شم، ثم اقتل بیا وجل شم. سلور زله. دا بیا فرمایل دا کثرت او تکرار ته اشاره ده چې بیا زه د الله په لار کې بس مړ کېدی. او شهید به د ارمان ولی کوي چې زه دنیا ته لاړې او زه بیا شهید شوی. ځکه حدیث کې راغلی دی چې د شهادت په وخت کې خپل کوم اکرام د الله د طرف نه د کېږي دی هغه وویني، دی به په هغې پسې د ارمان کوي. لکه یو سړي باندې په ټول ژوند کې د خوشحالۍ یو موقع راشي، د خوشحالۍ موقع راشي، لکونو خلق ته، او په هغه لکونو خلقو کې هغه ته یو خاص تاج په دنیا کې، یو خاص عہده، یو خاص منصب غټه حواله شوه. دنیادار کس ته طالب د دنیا دی، دی په دې باندې خوشحالي کې دی وایي داسې ورځ به بیا کله راځي چې دا دومره خلک کې زما عزت وشو، حوصله افزایي وشوه، ما ته عزت راکړی شو، دا ورځ به بیا کوي. دا حیث نه دی د هغې په مقابله کې. شهید چې کوم اکرام د شهادت په وخت کې شوی، هغه چې کوم مخلوق وویني، کومې حورانې وویني، کوم اعزاز او اکرام وویني، کومې ډالۍ او تحفې وویني، نو دی به وایي چې زه بیا قتل شم. دویم دی نه معلومیږي چې شهید د شهادت په وخت کې تکلیف نه محسوسوي، تکلیف نه محسوسوي. دا چې مونږ وینو چې کله کله په بورۍ کې ټوکړې راغونډېږي. په فلسطین کې دا حالت دی، په افغانستان کې دا حالت تیر شوی دی، مختلفو ځایونو کې. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې په احد کې دا کار شوی دی. صحابه کرام مشرکین او مسله کړي، لاسونه یې پرې کړل، پوزې یې پرې کړې، غوږونه یې پرې کړل، ټوکړې. لیکن دی وخت کې د شهادت په وخت کې تکلیف نه محسوسوي. مونږ ته داسې ښکاري چې دی به څومره به تکلیف. بعضې روایاتو کې راځي غقرصة النبل، لکه څنګه چې میږی سړی وشي چې بس دغه عمره. لیکن دومره اکرام او اعزاز چې یو سړی ویني او میږی وشي چې د هغه په میږي څه پروا وي، هغه وایي چې یو میږی نه یو سل میږي خو مې دي چې خدای عزت مانې دی لیدی، دا اوس چې زما وشو. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې آخرت حقائق جدا دی. دلته الله جل شانہ فرمائیں وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، تو لوگوں کو دیکھے گا کہ وہ نشے کی حالت میں ہوں گے، بے ہوش ہوں گے. پرکال بھی خلق وما هم بسکارا، اللہ پاک فرمائے چې نه دا پرکاله نه دي، ته به داسې وینې، د هغوی حرکات، د هغوی منډې، د هغوی د سترګو لیدل او کتل، ته به وایې چې دا سړی خو په ځان نه پوهېږي. وما هم بسکارا، دا به پرکاله او نشه کې نه، ولکن عذاب الله شدید، لیکن دا الله عذاب ډیر سخت دی، دا الله عذاب ډیر سخت دی. الله پاک دې موږ د خپل عذاب نه وساتي. دا هر څه زما عزتمند را روان دي، دین خلاصې نشته. یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم غزوه بنی مستلق کې واپس را روانو، مدینه منورې ته راتلو، پیاده سفر او دشته کې صحابه وسره دي، خو صحابه ګډ وډو، داسې یو ټولګی هلته روان دي، داسې بل ځای کې، داسې بل ځای کې.
نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا ولیدل واپسی ده او ګډ وډ روان دي، تتر بتر دي، خواره واره دي او گپ شپ په خپلو کې لګی، نو د الله رسول به مختلفو موقعو نه فایده اخیسته. دغه وخت کې په آیات نازل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه آواز شو چې اے خلکو ټول راشه. ټول صحابه کرام راغلل، خلکو صحابه وی او دا آیات په زور تلاوت، دا حدیث په زور تلاوت شروع کو چې وی الله جل شانو په ورځ د قیامت آدم علیه السلام ته وی چې اے آدم، دا آدم د آدم علیه د الله جل شانو مخلوق دی، د الله بنده دی، د الله پیغمبر دی، د ټولو انسانانو پلار دی. الله جل شانو دنه ټول انسانیت پیدا کړی دی، اولاد دی. اے آدم، الله پاک ته آدم علیه السلام فوراً جواب ورکی لبیک یا رب، اے پروردگار حاضرم، څه حکم دی؟ نو ټول صحابه کرام دې سره راغونډ شول چې څه خبره ده، دا خو ډېره ناشنا خبره. رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا آیت تلاوت کو او بیا او فرمایل چې دا به هغه وخت وي چې کله حضرت آدم علیه السلام ته الله پاک امر وکړي آدم علیه السلام به حاضر شي. بیا به آدم علیه السلام ته الله پاک فرمایي ابعث بعث النار. قال یا رب وما بعث النار. الله پاک به ته فرمایي چې د اور لخکر، د اور حصه په خپل اولاد کې بیا لکه، د اور حصه بیا لکه، جهنم د باره حصه بیا لکه. او آدم علیه السلام ته به ځکه وایي چې آدم علیه السلام یې پلار دی، لکه پلار د خپلو بچو تشکیل کوي، فلانکي ته دې ځای ته لاړ شه، ته دې کار پسې لاړ شه، ته دا وکړه، ته دا وکړه. نو آدم علیه السلام به تپوس وکړي چې یا رب وما بعث النار، د اور حصه څه ده، یعنې څومره تعداد یې دی، څوک څوک دی؟ الله جل جلاله بوته فرمایي په هر 100 افرادو کې فی کل 1999 په هر 100 افرادو کې 999 د اور د پاره ویل که 999 یو کم زر دا د اور شو، یو به دې نه بچ کېږي. چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې پورې دا حدیث مبارک راورسولو، نو صحابه کرامو د خولو نه چغې ووتې. هغه صحابه چې اوس د جهاد نه واپس راغلي، د الله د پاره ځان ستړی کړو، ځانونه زخمیان کېږي پکې، شهیدان کېږي پکې. صحابه کرامو چغې کې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغوی ته تسلي ورکړه، یعنی د آدم علیه السلام نه به د ذریت نه به 999 جهنم ته ځي، یو به جنت ته ځي. 999 جهنم ته یو. چې کله صحابه کرام لږ په هوش کې رالل او هوش و حواس یې په ځای شول، به یې تپوس وکړو چې یا رسول الله، دې 100 کسانو کې به هغه یو کس خوش قسمته په مونږ کې څوک وي؟ دا خو دې کې مونږ ټول رالو. دا صحابه و حالت و. مونږ دا حدیث وورو، دا حدیث بخاری شریف کې دی، صحاح روایات، صحیح سند سره ثابت، دا واقعا ټول را روان دي، دا حقایق دي. زما او ستا وینا، د ډاکټر او د انجینیر وینا، د دنیا د یو کس په خپل فن کې د ماهره کس وینا هغه دروغ کېدی شي، لیکن د الله جل شانه وینا هغه درسته، د الله د پیغمبر وینا حق هغه دروغ کېږي نه. دا حالات راځي به یقیني دي. زمونږ په دې ایمان هم دی چې کله ایمان هم نه وي په قیامت پر راتلو باندې، نو بیا هغه مؤمن پسې شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله صحابو تپوس وکړ، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې خفه کېږئ مه، عمل کوئ، عمل نیک عمل کوئ، او دا شمیر او تعداد به د مشرکینو نه، د یاجوج او ماجوج نه پوره کېږي، او د یاجوج او ماجوج نه پس به د مشرکینو نه، دا مخلوق ته یاجوج او ماجوج قرآن پاک هم د دې تذکره راځي، د تعداد ډېر زیات دی، دا ټول کافر دي، مشرک دي. دا دای سره که دا تعداد پوره نشو، بیا به د مشرکینو نه پوره کېږي، او که مشرکینو سره پوره نشو، نو بیا منافقینو نه پوره کېږي. زما عزتمند دا وروستۍ خبره ډېره زیاته خطرناکه ده مونږ دپاره. اوس نفاق په هغې باندې مونږ پوهېږو نه. یو مسلمان ظاهري حالت چې څنګه ګورو مونږ وایو دا مسلمان دی، البته هر یو سړی د خپل ځان نه واقف دی، ځکه چې دی په زړه کې کوم جذبات، خیالات، نیتونه، ارادې
او عقیده لري د هغې نه دی واقف دی، دا زړه د ده په سینه کې دی، دی پوی دی چې زما په دې سینه کې څه دي، د الله جل شانه په باره کې څه ارادې دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې څه ارادې دي، د قرآن پاک په باره کې څه ارادې دي. بدګماني، سوی زن، استهزاء، تمسخر، خندا، ټټوبه په دې زړه کې دننه موجود وه او په ظاهر باندې دی جماعت ته رالي، دا سړی منافق دی. دا ټکې راته وکړو ځکه چې منافق وایي دی ته چې د هغه باطن د هغه د ظاهر خلاف، ظاهر باندې خلک غلیږي لیکن باطن خلاف. نو ته د بل په باره کې نشې ویلی چې دا منافق دی، لیکن د خپل ځان په باره کې دا فیصله کولی شي ځکه چې د بل د زړه حال تا ته نه دی معلوم. کیدای شي یو سړی مونځ ته نه راځي لیکن هغه د الله د دومره یریږي، جړا کوي او په عمر کې لا ژوندی دی، څه وخت هم الله جل شانه ده ته توفیق ورکړي او دی په اخلاص سره توبه وباسي، هغه ستا نه زیات مخکې لاړ شي. ځکه د هغه په باره کې ته فیصله نشي کولی، ته د خپل ځان باره کې فیصله کولی شي. نو زما عزتمندو د علما نه به تاسو اورېدلي چې نن سبا منافق نشته. د دې مطلب دا نه دی د منافق هغه احکام نن سبا نشي کېدی، ځکه چې دا صرف او صرف پیغمبر ته پته لګي چې د دې سړي ظاهر یو شان دی، دا ظاهر چې ویني باطن داسې نه دی، باطن د دې نه خلاف دی. ظاهر کې تی ویني پیغمبر چې د تاسو سره جمعات ته مونځ ته راغلی دی، ظاهر کې تی ویني چې مسلمانانو کې رشته کړي ده، ظاهر کې تی ویني چې تاسو سره جهاد ته روان دی، لیکن سره د هغې د په زړه کې دننه ګورې د اسلام سره، د الله سره، د قرآن سره، د تا سره دشمني ساتي. اوس داسې کسان نن سبا د فتنو په وجه باندې پیدا کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا تعداد به د هغه منافقینو نه بیا پوره کیږي چې دا کم دا 999 یاجوج ماجوج مشرکین او منافقین. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته فرمایل مونږ ته پکار دي چې مونږ داسې عمل وکړو لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه په هغه عمل بریښي چې الله جل شانه مونږ هم د هغې په صفونو کې شامل کړي. الله پاک دې داسې وکړي، الله دې د هغې عمل توفیق راکړي. نو صحابو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې تاسو دا نه خوښوئ ان تکونوا ربع اهل الجنه کہ تم جنتیوں میں چوتھائی ہو. سلورم برخه تاسو یعنی د آدم علیه السلام نه تر عیسی علیه السلام پر چې څومره انبیا راغلي دي د هغې امتونه تیر شوي دي، د هغې په امتونو کې مسلمانان خلق تیر شوی دی، هغوی به هم جنت ته ځي. خود تاسو به د هغه ټولو مسلمانانو په مقابله کې ربع یی، 1/4، 3/4 دوسری امتوں کے لوگ ہوں گے، 1/4 تم ہوں گے. سلورم برخه به تاسو یې، 3 برخې به نور خلک. نو صحابه ډېر خوشحال شو. مخکې خو اول د دې حدیث ابتدا سره چې کله هغوی دا واورېدل نو هغوی خو حوصلې ګډې وډې شو چې دا خو موږ ټول دوزخ ته ځو. چې کله یې څلورمه برخه واورېدل نو خوشحال شو. نو د ډېرې خوشحالۍ نه تکبیر ناره ووی الله اکبر. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل او چې تاسو که درېیمه حصه یې ثلث اهل الجنه چې درېیمه حصه نور خوشحال شو. بیا یې وفرمایل چې تاسو به نیم یې، نیم به نور مخلوق یې، نیم به تاسو یې، ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت ډېر دی. الله جل شانه دې مونږ صحیح معنو کې مسلمانان کی او الله پاک دې زمونږ ایمان او زمونږ اسلام قبول کی. زما عزتمند د دې هولناکۍ او سختۍ نه د بچ کېدو لار څه ده؟ هغه تقوا اختیارول دي. تقوا څه شی دی؟ اللہ کے ڈر سے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو جانتے ہوئے اللہ کے ڈر سے اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچنا، یہ تقوا ہے. بس تقوا لغوی معنی دا نگرانی کول، حفاظت کول، بچ کول، دیتا تقوا ہوئی. ته د خپل نفس د جهنم نه بچ کې، د الله د عذاب نه بچ کې، د قبر د سختیو نه بچ کې، د حشر د ذلت او رسواییو نه بچ کې. دغه نفس چې کله تا په بدعملیو کې اچولی دی نو دغه خپې، دغه لاس، دغه ګوتې، دغه سرمن، دغه ګوډې، دغه پتونان دا به په تا باندې په ورځ د قیامت گواهي ورکوي چې دا عمل کړی و، دا یې کړی و، دا یې کړی و، دا یې کړی و، دا یې کړی و. دا انسان به ورته ولاړي چې ما خو هر څه تاسو دپاره کول، چې دا غلا چې مې کول نو دې دپاره مې کوله چې بدن مې روغ وي، دارو درمل چې مې کول دې دپاره مې کول،
دا ګناه چې مې کول نو دا مې دې دپاره کول چې تاسو ته خوشحاله نفس ته وایي. ابو ته چې نه قطعا ما دا نه غوښتل، ځکه چې ما ته پته وه چې زما انجام څه دی. یوم تکلمنا ایدیہم، جس دن ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کی ٹانگیں اور ان کے پیر ان کے خلاف گواہی دیں گے. جو اعمال وہ کرتے تھے وہ گواہی دیں گے کہ دا کڑی دی دای کڑی دی دای کڑی. دا بزکه کوي چې انسان د خپل نفس سره زیاتې کړی دی. نو د دې علاج دغه د تقوا د الله یره اختیارول. باس چې کله سړی کې د الله یره رااله، د الله د یره نه د هر چا نه جدا جدا یری. د ما روزمری و لړم نه سړی بل شان یریږي، او د پیری نه بل شان یریږي، او د استاد نه بل شان یریږي، او د مور او پلار نه بل شان یریږي. د بوډۍ مور نه هم یو نه فرمان بردار بچه، نیک بچه، بار بالام چې د مور سره ښېګړه کوونکی وي، د مور خیال ساتونکی وي، هغه د مور نه یریږي که نه یریږي؟ مور نه یریږي. ولې ته یریږي؟ چې دا اوس مې بوډۍ مور ده، د دې عمر 100 کالو ته نږدې دی، ملا یې ټیټه ده، لیکن دا ما نه خفه نه شي. نو دا وخت کې د دې مور نه یره د دې زوی دا نه ده چې دا به تبر راوالي یا به ټوکا راوالي یا به بل یو شی راوالي، ما به ووایي ما به قتل کی. د دې نه یره بل شان ده. دغسې د الله جل شانه نه یره د نورو څیزونو مخلوق به شان نه ده. د الله جل شانه نه یره هغه لوی او عظیم ذات دی، هغه ناراضه نشي. او چې کله هغه ناراضه شو نو هغه سره بیا هر څه شته، هر څه د هغه په قبضه قدرت کې دي. د عذابونو کنجیانې هغه سره دي، چې هغه راضي شي د خیراتونو د برکتونو د جنتونو کنجیانې هغه سره دي. له مقالید السماوات والارض وعنده مفاتيح الغیب. ټولې کنجیانې د الله جل شانه سره د ځمکې او د اسمانونو. هغه په هر څه باندې قادر دی، هغه عزیز دی، زورور دی، غالب دی، څوک ته تښتېدی نشي. قرآن کریم کې ځای په ځای الله جل شانه فرمایي چې یو مجرم کس چې د الله مجرم وي، دی د الله جل شانه نه تښتېدی نشي. د سپایي نه پولیس نه تښتېدی شي، د جیل نه تښتېدی شي دنیا کې، لیکن د الله جل شانه نه نشي تښتېدی چې کوم جرم یې کړی. ولې؟ ځکه چې ځمکه کې منډه وایي نو ځمکه هم د الله ده. دا داسې ده لکه چې د خدای په تلي کې دی، او چې اسمان ته لاړ شي اسمان ته، نو اسمان هم د خدای دی. دا کائنات چې څومره خدای جوړ کړی، الله جل شانه د دې کائنات نه ټول نه محیط دی. الله جل شانه په هر چا باندې احاطه کړی ده، هر یو کس د هغه په ګرفت کې دی، راګیر دی، هیڅ چاته ته نشي تللی، عاجز کولی نشي، په اسمانونو کې هم نه، په ځمکه کې هم نه. نو عرض مې دا کول زما عزتمند چې د الله جل شانه تقوا اختیارول پکار دي. چې کله سړی د الله نه یې اختیار کی، دی به د هر ګناه نه بچ کی، نشو نه به بچ وي، زنا نه به بچ وي، غلا نه به بچ وي، شوکې نه به بچ وي، غصب نه به بچ وي، ظلم زیاتۍ نه به بچ وي. چې دی تجارت کوي نو ډنډۍ وهلو نه به بچ وي، د الله نه یریږي. الله جل شانه ته څه جواب ورکړي. پرون مونږه ریاض الصالحین کې حدیث لستو. دا حدیث بخاری شریف کې دی، او بخاری جلد ثانی په آخر کې دی. بنی اسرائیل باره کې چې کوم حدیث، یو سړی په بل باندې ځمکه خرڅه، هغه ځمکه چې چا واغشته نو یې کروندې ته اغشتې وی آبادولو دپاره. نو خامخا چې سړی کرونده کوي نو هم به ګیوي چلی او ځمکه سموي، او چې آبادي کوي نو هم به کیري کني. نو په هغې ځمکه کې یو خزانه راووته، پکې ډېر سونه د سر زر دي پکې. دې سړي هغه زر واغشتل او هغه هغه سړي ته یې وړل چې کوم نه ځمکه اغشتې. دی ولې یې وړل؟ تاسو نه تپوس کو. د الله نه یریدو، د الله د یرې نه یې وړل چې د خدا په ټوله شو، هغه نو لیدلی ځمکه کې پراته. د الله نه یریدو چې خدای پاک مانه تپوس کې په ورځ د قیامت زه به هغه ته جواب ورکړو. نو د ځمکې مالک ته لاړو چې هلکه تا نه ما ځمکه اغشتې، خو په هغې کې دا زر ووتل، دا زر دې واخله. هغه پوره کټه وه یا دیګو ډکو. بایې ورته څه وایي؟ وایي دا خو زما نه دي، ما نه دي خښ کړي. دا هغه ولې وی؟ هغه دا ولې وی؟ د الله د یرې نه، الله نه یریدو. که دا ما واغشتل خدای به رانه تپوس کوي، وایي دا پکې ما نه دي.
دی ورته وایي چې ما تا نه ځمکه اغوښتي د زر مې دنه نه دي اغوښتي، دا ستا دي. هغه ورته وایي چې ما تا باندې ځمکه خرڅه کړې ده سره د هر څه، سره د هر څه ځمکه چې مې در باندې خرڅه خو چې په دې کې څه دي هغه ټول مې در باندې خرڅ کړي. نه دی قبلې نه دی قبلې، دا د الله د یارې نه، دا مخکې تیر شوي دي په مخکې امتونو کې. نن سبا دا سوچ وکړئ، نن سبا دا ښځې ته هم حال نه وي، هسې نه دا ښځه مې بل چا سره خبره وکړي او چې لږ ګونې وي نو هغه ازمولی نه شي په څه طریقې سره به دا زه خرڅوم. ځکه چې خلک به ګمان کې د ګمان نه به هغوی معلومه کړي چې دی په خزانه بیخ شوی. به هر حال دوی د دواړو جګړه په دې خبره و، یو وایي چې زما نه دی دا مال ستا دی، هغه ورته وایي چې زما نه دی ستا دی. فیصله یې وړی یو درېمګړي ته، هغه په منځ کې فیصله وکړه. هغه چې صورتحال د دواړو واورېدو هغه عجیب و. هغه یو نه تپوس کوي چې ستا اولاد شته وی او ستا اولاد شته وی، او یو ورته وایي چې زما هلک دی، بل ورته وایي چې زما جینۍ ده. دواړه بالغ دي، جینۍ پیغله ده، هلک د واده حالت ته عمر ته رسېدلی دی. وایي چې د دې دواړو په خپله کې رشته وکړئ. حدیث مبارک کې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوی رشته وکړئ او دا مال په دوی باندې ولګوئ، خرج کړئ، سی په مهر کې مقرر کړئ او څه باندې ورته سامان والی او کور پې ورته والی، په هغې خرج کړئ. وتصدقا او نیت پکې دواړه د صدقې وکړئ، یو بل ته وبخئ چې نیت د صدقې هم پکې وکړو. باس کیته تاسو نه لاړه او هغوی ته ورکړه شه. دا صرف او صرف د الله دی. عرض مې دا کولو زما اجازه نه چې هغوی پسې چا کوتک او لرګی او ټوپک نو راغشتی، بلکې د الله یره وه چې د الله یره په چا کې راله د ده بیا هر یو کار سم شي. الله پاک دې زمونږ هر کار سم کړي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.